مونږ تاسې له پکار دي چې دا کومه ویډیو مونږ تاسې ته نه جوړو چې دا هر مسلمان واوري. ډېره د اورېدلو خبرې دي. نن هر مسلمان په دغه سوچ او فکر کې دی چې دغه دنیا څنګه وګټو او د کم ځای مطلب د پیسه او د مال ډېر کو. نو هر مسلمان او سپین ږیري له مشر له پکار دي چې دا هر څه ورکوونکي دا یې رب طرف نه دي. نو دغه خبرې لا مونږ تاسې له سوچ او فکر کول پکار دي چې آیا د مونږ تاسې د بچي په کم طرف ته روان دي، د مونږ تاسې د روان نسل په کم طرف ته روان دی. مونږ تاسې له پکار دي چې خپلو بچو له د قرآن عظیم الشان تعلیم ورکو، خپلو بچو له د مسجد د لمانځه د جمع اهتمام ورکو. مونږ تاسې له پکار دي چې د علماو د مشرانو قدر عزت ورته وښیو. نن مسلمان په دغه سوچ او فکر کې دی چې د ځان درنه ویم او د بل سپکه ویم. نو ګوره په دې باندې تاسې په دا باندې ډېره زیاته د هر انسان کمزوري ده چې مطلب خپل ځان ورته ډېر معتبر دی. نن هر مسلمان په دا باندې رالېږلی دی چې بل بېزتي وکړم. دی خو وایي چې زه خو بېزتي نه کوم، په حقیقت کې نن مسلمان ډېره د بل مسلمان بېزتي شروع کړې ده. هغه د مطلب خلک د فیسبوک په لیکه باندې یا د کمنټ په لیکه باندې. نو نن مسلمان له پکار دي چې د بل مسلمان خیال و عزت وساتي. د مونږ تاسې دین چېرته شولو، د مونږ تاسې تعلیم چېرته شولو، د مونږ تاسې مسجد و جمع چېرته شوله. نن مسلمان، نن ځوان، نن په دغه دنیا او په دا فکر کې ویده دی چې مطلب یو خپله دنیا یو خپل سوچ جوړ کړی دی. نو هر انسان له پکار دي چې مونږ تاسې د اتفاق سوچ ولرو، د کامیابۍ سوچ ولرو، د یووالي و د ژوند سوچ ولرو. نن هر مسلمان په دغه کې مبتلا دی چې د ځان درنه ویم، د بل سپکه ویم. ای مسلمانه نن سوچ و فکر وکړه. نن هغه وخت د فتنو دور دی. مونږ تاسې له پکار دي چې د مسلمان دپاره د کامیابۍ سوچ ولرو، د عزت سوچ ولرو. مونږ ټولو ملګرو ته، مشرانو ته، سپین ږیرو ته دا خواست کوم چې خپلو بچو له صحیح تربیت ورکړو. ویلی یې کومه پورې ته په ځمکه باندې ګرځې، الله رب ذوالجلال نه ورسي. الله و تا نه تپوس کوي چې ای مسلمانه تا له مې بچي هېر کړو، په تورې نعمت مې هېر کړو، په تورې امانت مې هېر کړو. د دغو بچو په هکله کې تا نه پوښتنه کېږي چې دغو بچو له ته کوم څیز تربیت ورکړی دی. نن مونږ تاسې دنیا د ګټې هغه مطلب هر څه مطلب تربیت ورکو، خو نن دغه تربیت مونږ تاسې نشته چې بچي له د قرآن تربیت ورکو، د جمع د اهتمام او د جومات او د علماو او د رسول الله مبارک هغه د اهمیت او هغو قدر ورته وښیو. دا مونږ تاسې سره نشته ویلې. الله و تا نه تپوس نه کوي، الله و تا نه پوښتنه نه کوي تر کومه پورې ته مسلمانه په ځمکه باندې ګرځې. نو الله پاک و تا نه تپوس کوي. دغه ژوند ډېر مختصر دی، هغه یې نه ختمېدونکې زندګي دپاره د هغې دپاره سوچ فکر کول پکار دي. نن په کور کې تا لږ غوندې تاوان وشي، بچی راپورته شي، لږ غوندې تاوان وکړي، نو هغې بچي دپاره مونږ تاسې مطلب څومره زورونه ورکوو، څومره تکلیف ورکوو. نن قرآن په میاشتو په کولونو باندې ایسه نشته، بچی د مونځ نه کوي ایسه نشته، غلطو مجلسونو کې کینی ایسه نشته، غلط خبرې کوي، غلط نسبتونه کوي، د بل مسلمان بېزتي کوي، ایسه نشته. د دین دپاره ایسه نشته، خو چې تا یې کله لږه غوندې بېزتي وشي نو بیا هر څه شته. مسلمانه نن سوچ وکړه، د بل مسلمان عزت وګڼه، د اتفاق و د یووالي و د ژوند سوچ ولره. دا ډېر مختصر ژوند دی. نن مسلمان ویده شوی دی. هر انسان له پکار دی چې دغه ژوند مونږ په تاسې په ښو اخلاقو باندې، په حسن سلوک باندې اخیسته کو. او دا حدیث مبارک دی، په دا باندې اتفاق کول غواړم. رسول الله مبارک حدیث دی چې د قیامت په ورځ باندې په ټول مخلوق کې ما ته ډېر نږدې او محبوب هغه انسان دی چې چا اخلاق کولی وي. اخلاقونه مراد څه؟ یعنې مطلب د خپل زړه کې د بل مسلمان دپاره هغه ښه سوچ و فکر ولري، صرف مخامخ نه، چې عزت یې په زړه کې ولري، د الله دپاره ولري. او مسلمان نه بل حدیث مبارک کې راځي چې مسلمان تا نه غایب وي و تا نه مطلب پشي شوي، د هغې ته احترام ولري،
هغه باندې چې کم تکلیف دی او کم مصیبت دی هغه ته بند کړئ. هغې دپاره ډېر مطلب دی ښه سوچ ولرئ. دغې ته مسلمان ویلی شي. نو هر انسان له پکار دی چې دا ژوند موږ تاسې الله تعالی په دین باندې د رسول الله مبارک په طریقو باندې او په خپلو خبرو باندې ژوند تیر کړو. الله کریم دی موږ تاسې د راتلونکي زندګي سره ډېر ښه ژوند او دغسې د عملونو او دغسې د رسول الله مبارک په طریقو باندې تېره کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.